رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تعالى وليتلطف. وقال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الله تعالى قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من أحسن خلق أو كما قال عليه السلام. عزتمندو اللہ تبارک و تعالی انسان د مختلف مزاجونو ولا جوړ کړی دی. بعض انسان په مزاج کې سخت وي، بعض انسان د مزاج نه نرم وي، بعض انسان د رنګ نه تور وي، بعض خړ وي غنم رنګي وي، بعض رنګ نه سپین وي. دا د انسان رنگ و روغن و طبیعت کې چې فرق دی د آدم علیه السلام دنیونه مختلف قسم خور غونډه شوي دو و هغې مختلف قسم خور نه آدم علیه السلام پیدا کړی شوی او جوړ کړی شوی دی. نو هغه د آدم علیه السلام د خو انسانونو پلور دی. آدم علیه السلام پلور خو فطرت چې هغه مختلف قسم خور او کې په انسانیت کې چلیدلی دی. بیا په انسان کې دوه شیونه اهم کردار ادا کوي چې یو زړه او بله ژبه. په زړه او په ژبه کې په معاملاتو کې او په اخلاقو کې او په ملاویدو کې ژبې کردار د زړه نه زیات دی. په عقایدو او په اعمالو کې زړه کردار زیات دی، خو عام په معاشره کې د اخلاقو په بنیاد بیا د ژبې کردار ډېر دی. نو بیا په انسانونو کې اننه په معاشره کې یا د یو بل سره په ملاقات کې یا په گفتگو کې یا په مشکلاتو او اسونو کې ژبې کردار ډېر اهم دی. چې چا ژبه نرمه وي، چې چا تکلم و خبرې نرمې وي، دا بهترین سره دغه مسلې کمې پېښېږي. او چې چا ژبه سخته وي، تکلم یې سخت وي، بد اخلاقه وي، دغه مسلې ډېرې جوړېږي. هغه یو ځای کې مې لیکل کتل، نو چا لیکلي وو چې کومه ونه سخته وي هغې شوخونه کم وي، او چې کومه ونه نرمه وي هغې شوخونه ډېر وي. نو لیکونکي ډېر ښکلی مطلب ته راوستی و. هغه دا ویلو چې کوم سړی سخت وي هغه مزاج داسې دی لکه سختې ونې وي. سختې ونې شاخونه کم وي، نو سخت سړي دوستان کم وي. د نرمې ونې شاخونه ډېر وي، نو د نرم سړي دوستان ډېر وي. دا خبره په حقیقت کې کوم سړی چې سخت وي که نه
ایک سره څوک په مجلس کې هم نه کېني، ایک سره څوک خبرې هم ډېرې نشي کولی، چا خوښ هم نه وي، ابد ردي وي. په دغه موضوع باندې د سورت آل عمران د 4 سپورې آیات ته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ویلي په جنگ احد کې صحابو ته ذمہواري اوله شوې وي چې تو دا ذمہواري تو دا په غونډې د صحابه کې نه ولو رسول الله په هغه کې په خپل کې اختلاف راغی چې جنگ ختم شو، مشرکین وتخل صحابه مال غنیمت ټولولو، نو غونډې په صحابو کې اختلاف راغی. بعضې وی چې خو نبی علیه السلام دغه ټمپرې کې نه ولو، بعضې وی چې نه موږ دې داسې ویلي چې تاسو ونه کوزي که په موږ اوسیون پښې بلي، او بعضې ویل چې نه خو هغه مطلب خو ده چې جنګ شروع ما روکوزي اوس خو جنګ ختم شو، نو دا یوه اجتهادي غلطي وه دو په منځ کې. خو زیو ته پوه شول او لږ پوس پاتې شول، مشرکین پرې راغل چې کوم پوت و پوس لږ شهیدون یې کړ، او دغه شونډې په مسلمانانو باندې په یو ناڅاپه حمله پرې وشوه چې مسلمانانو او صحابه سوچ هم نه و، نو صحابه کې شهیدان هم شول، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کې زخمی شول، نور صحابه هم کې زخمی شول، صحابه یې منتشر کړ، ویرېدلي شول، ګاډ وډ شول، مال غنیمت یې لوس نه ووتو، هغه دستي سر فتح او شکست بدل شو. نو ډېر سخت وخت راغی په صحابو او په رسول الله چې کله دا حالات ختم شول، نو کور خدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ غصه وی کنه، هغه طبیعت د انسان خو بیا په غصه کې رسي چې یاره تو چې خپلې ذمهوارۍ پرېږدو موږ ته مشکل ځکه پېښ شو. خو الله تبارک وتعالی ته مخکې رسول الله له آیات راولګوي، الله تبارک وتعالی ته فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم. الله تبارک وتعالی رسول الله ته فرمایي چې ته د الله په فضل او په رحمت باندې نرم یې، تو مزاج چې نرم دی که نه غصه او سختي کې نشته، دغه ته باندې الله خصوصي رحمت کړی دی. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، که چېرته ته سخت وی، سخت زړی وی، سخت ژبی وی، نو تونه ولا صحابات ته خلې ویرېدلې، ټولو نږدې تللی نه شوی. نو چې کوم سخت مزاجی سړی وي، دوستان یې کم وي، خلک ډېر ورسره کار نه لري، ورسره کیني اوچتېږي نه، لکه سخته ونه چې هغه شخونه کم لري. پوه شو که بیا رسول الله الله تبارک وتعالی رسول الله ته مخکې څه فرمایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. صحابو ته معافي وکړه، یعنې ته مشورې مخالفت شوی دی عملي، ته خفه شوی یې، فاعف عنهم معافي ورته وکړه، واستغفر لهم د الله نه هم بله معافي وغواړه، وشاورهم مشوره یې سره کوه، باقاعده نظر انداز کوئ ما بیا کوم فی الامر، په کورونو کې ورسره مشوره کوه. فاذا عزم الامر فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. چې کومه فیصله وکړو بس بیا نور توکل په الله کوه، الله توکل کوونکي خلک خوښوي، خو غصې مه کوه صحابو ته، بیا ورته راتلی نه شي، بیا ونه پریشان وي، منتشر وي. نو ګوره پکې موږ ته غټ سبق دی چې رسول الله سخت شي، دومره لویه هستي و، الله ورته فرمایي چې بیا خلک سره نه کیني. نو موږ ته چې سخت شو، موږ ته خو دومره حیثیت نه، بیا څه دوستان ډېر وي، څو خلک سره ناست وي، څو مسایل حل شي. نو دا الله تبارک وتعالی یو اصول ذکر کوي چې کوم سړی نرم وي، نرم مزاجه وي، و ژبه یې نرمه وي، و خبرې یې نرمې وي، ایک سړي دوستان هم ډېر مشکلات هم ورته دي، مسایلو یې هم حل کېږي. دا پوه شو که نه؟ فرعون نه فرعون دا ډېر لوی ظالم و، دا خو ته پته وکړه نه. قرآن پاک کې الله فرمایي چې میخونه ولو مجرم و یاسې ودرولو په لاسو یې میخونه هم دې ولوله ټک وهل، ماشومان یې الولول، بزرګان ماشومان یې الول کړي دي. صرف دا خوب یې لیدلی و چې بني اسرائیلو کې داسې ماشوم رغټېږي چې هغه بچوي و ختموي، دومره ډېر ماشومان یې الول کړي وو، خلک یې غلامان کړي وو، پوره یو قوم ازادۍ ته یې نه پرېښود. داسې لوی ظالم و. الله تبارک وتعالی موسی علیہ السلام ورلګي او هارون علیہ السلام
موسی علیہ السلام تعالی تبارک و تعالی دا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی تو فرمائی فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. اللہ تبارک و تعالی موسی علیہ السلام تو فرمائی چې فرعون لورشه خو چې دعوت ورکوي کنه نرم دعوت ورکا، خبر په نرمۍ سره وته وکا، کېدای شي نصیحت تی قبول کی، کېدای شي اعلان وړول شي. اوس فرعون غوندې لوی متکبر سره د فرعون غوندې لوی تکبر ول سره چې خدای دعوی کړی و فرعون غوندې لوی ظالم چې ظلم حد یې نشته. الله تبارک و تعالی د هغه برکه موسی علیہ السلام ته فرمایي چې په نرمۍ سره دعوت ورکړي کېدای شي قبول کړي. وګوره الله ته پته و چې فرعون دعوت نه قبلوي، الله ته معلومه و چې فرعون په کفر مري، خو موږ ته کې سبق دی چې که ډېر هم سخت سړی وي که نه په نرمه خبره باندې په هغه خپله خبره منلی شي. که ډېر هم سخت سړی وي په نرمۍ سره ته په هغه باندې خپل موقف منلی شي. خو بل موږ ته کې بل هغه اصول الله دا ښیي دعوت و تبلیغ چې ته کله دعوت چاله ورکوې او په چا خپله خبره منې نو په نرمۍ سره یې پې منې، په سختۍ سره نه. دا اوس موږ ته الله اصول ښیي چې ته خپل موقف چاته ذکر کوې، ته خپل عقیده چاته ذکر کوي، ته خپل خبره چاته ذکر کوي، ته په چا رد کوي نو په نرمۍ سره یې چې په وکړي کېدای شي ته په هغه خپل موقف ومنې، کېدای شي ته په هغه خپله پالیسي ومنې، کېدای شي ته په هغه خپله خبره ومنې. لعله مطلب کېدای شي ٹھیک شه یتذکر او یخشا، کېدای شي فرعون نصیحت قبول کړي تو والا یو وډور شي د الله نه نو ته څه وکړه لینا فقولا له لینا په نرمۍ سره خبره ورته وکړه. وګوره په خبرو کې چې تو نرمي وي، په تکلم کې چې تو نرمي وي، پکې به دومره لوی اثر دی چې فرعون غوندې لوی متکبر او ظالم هم پې نرمېدی شي. دا موږ ته الله ښیي ښه، خو چې کومه خبره الله ښیي پکې و اثر نه وي، پکې و اثر وي که نه خوب خو هم نه ځي که نه همو ته توجه کوو ښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې 14 کاله تېر کړل، خلکو ته یې سپوږمۍ نه یو دی هسې په منځ ورته نیمه کړه، نیمه داسې شوه نیمه داسې شوه. چا ونه منلو ورته ویي چې ته خو غټ جادوګر یې ښه، مونږ خو وایي چې که ته ولې کوې جادوګر یې خو نه غټ یې. داسې په لوس کې تیږې ورته ونیوې او نبي علیه السلام ته یې وفرمایل چې دا څه شی ده ته وښیه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه ویم چې تو په لوس کې دا شی دی لکه تو په لوس کې چې شی دی هغه وایي. نو هغه تیږې ګویا شوې، تیږو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګویي وویله چې ته پیغمبر یې. خلکو منډو نه وړو چې ته دومره غټ جادوګر یې چې په تیږو دې جادو. په جنګ بدر کې د فرشتو تګ و فرشتو مرسته مشرکینو ول د خرمونې رو نه وړو. په جنګ احد او په جنګ بدر کې دا ول د چې لږو خلکو مونږ له شکست رب العالم مرسته وسره ایمونې رو نه وړو. په جنګ احزاب کې چې ټول ورته یو شول، په جنګ خندق کې ټول طاقتونه ورته یو شول او پرې پوه شول چې سره د الله مدد دی، ایمونې رو نه وړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه شهیدان او مړي وسره وکړ چې وو کسونه مړه کړو دا په شهیدان شول، تورې وسره وچلولې خو ایمونې رو نه وړو. او چې کله 10,000 صحابه روان شول او په مکه حمله وکړه او مکه فتح کړه او مشرکین مغلوب کړ او مشرکین د ډوره په خپلو کورونو ننوتل او صحابه بری شو او مشرکین لاندې شول او مشرکین په خپلو کورونو کې داسې رپېدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف غلاف ونیو او اعلان یې وکړو چې ټول معاف یو. نو ټول مسلمان شول، جوک در جوک خلک تلل او مسلمانېدل. دا څه ده پته یې شته؟ رسول الله نرمه خبره وکړه، رسول الله یې مفعل ونه کړو، رسول الله خپله پالیسي نرمه کړه، رسول الله چې کله وس یې پې بر شو معاف یې کړ،
د اخلاقو نه متاثر شول ټول مسلمان شول. د هندي غوندې ښځه مسلمانه شوه چې حمزه رضی الله تعالی عنه زړه یې هسې چوپلی وي. دغه شونې لوی لوی مشرکین مسلمان شول. وایي نبی علیه السلام په لوس یې بیعت وکړو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام د مفعلونو په ده پوهېږو که نه، نو په نرمۍ کې او په ښه اخلاقو کې چې کوم څه ملوي، اب سختي او په بدو اخلاقو کې هېڅکله نه ملوي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه، خیرکم من احسن خلق، په تاسو کې ټولو نه بهترین سړی هغه چې په تاسو کې اخلاق ټولو نه ښه. نو معیار د ښه سړیتوب او بد سړیتوب په دغه حدیث کې رسول الله ښه اخلاق ګرځولي. په دا 40 سپاره کې آیت دی، الله تبارک وتعالی فرمایي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الله تبارک وتعالی فرمایي چې تو ته څوک بد رد وي، تو ته څوک سخت خبره وکړي، تو ته څوک د اوسه خبره وکړي، تو څوک غصه کړي، تو څوک خفه کړي، او الله تبارک وتعالی فرمایي چې ته په جواب کې، په بدله کې، په ریپلی کې نرمه خبره ورته وکړي او ښه خبره ورته وکړي، دا سړی چې تو دشمن دی، دا سړی ورته ډېر ګهر او ګرم دوست جوړ شي. دا څوک ښایي موږ ته؟ الله ایوه طریقه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الله فرمایي چې ته سخت خبره په جواب کې نرمه خبره او ښه خبره وکړي، دا چې سخت خبره ته کړي وو دا ورته ګهر دوست جوړ شي. داسې ولي شي لکه دوست. دا څه یعنی په اخلاقو کې او په ښه خبره کې دومره اثر دی چې دشمن د دوست کوي. په ښه خبره کې څومره اثر دی، دشمن د دوست کوي. موږ ته الله اخلاق ښیي، د ژبې خوځولو او خبرې کولو طریقه ته ښیي. په قرآن پاک کې د قرآن پاک غټ منځ دی، څه حروف مخکې او څه وروسته دي. و دا 15مه سپاره کې په سورت بني اسرائیل کې سورت کهف کې دی. وایي دا جمله ده او قرآن پاک کې یې غټ هم لیکلي دي ولیتلطف. په نوجران قرآن ویلی، نوجران قرآن شریف ویلی، ټولو ویلی. دا ولیتلطف هم دلي داسې غټ لیکل شوي دي. دا جمله ده، نیم قرآن پاک ته مخکې او نیم ته وروسته. او په ولیتلطف کې دغې تی ته چې راورسې که نه، به د تا د حروفو منځ دی، نیم حروف ته مخکې نیم ته وروسته دي. دا قرآن پاک منځ دی او داسې غټ هم لیکلی. نو دا قرآن پاک چې کوم غټ منځ دی او د ولیتلطف جمله کې دغې معنه دا ده چې کور دی چې انسان په نرمۍ سره خبرې کوي، په کور دی چې انسان ښکلې خبرې کوي، په کور دی چې انسان ښه اخلاق اختیاروي. دغه معنه دا ده. او بعضې مفسرین لیکي چې هغوی قرآن پاک خلاصه هم دغه ده. قرآن پاک خو منشور دی که نه، قرآن پاک خو موقف دی که نه، قرآن پاک خو اعلی کلام دی که نه. دا خو خلکو باندې منو، موږ یم خپله عقیده او ایمان پرې لرو که نه. نو چې ته په خلکو منې، په نرمۍ سره یې پرې منلی شي، په سختۍ سره نه. ځکه چې سختۍ متعلق الله فرمایي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. الله فرمایي چې په سختۍ سره په چا ایمان قبلول او په سختۍ سره څوک مسلمانول دغه اجازت نشته. لا دا ونه کوو. الله فرمایي نو موږ قرآن پاک او عقیده او موقف او خپله خبره په چا څنګه منو؟ ولیتلطف، په نرمه خبره سره، په نرمۍ سره یې پرې منلی شي، سختۍ سره یې نه شي منلی. سړی ودبه وکړي، په سر پرې یې ته موچه ونسي، په خوله و هر څه یې سره ومني، په زړه یې سره ومني، په زړه یې پرې منلی شي نه. نو فایده یې نشته. د سختۍ څه شی نشته؟ جواب راکوه. د سختۍ څه شی نشته؟ تاسې ما داسې معلومېږو لکه چې بهر ګپ لږ ویل ته روشو هغه چې کوم خوب مرچې ته یې پوره کړو. همداسې ده.
چې زه پلا پوه شم چې تاسو مو خبرې ته توجه نه کوو بیا یو ټکی مخکې بیا نه وي دا پوه وکړه نه نو خبرو ته خو توجه شته که خوب مه کوو ښه چې هلته مو ته هلته راشو بیا ارګامي مه کوو ښه یو کس چې ارګامي وکړي مو غونډ به یون خروپوي هلته ټیک ټاک کوي سیده چې څو اودس په ځا کوو چې هلته خوب نه راځي هغه خبره کوي نو ولیتلطف څه معنی یې نرمه خبره ښه خبره دغه سره مسایل حل کېږي مشکلات به سره حل کېږي تاسو ودلي چې ته پیغمبر کې چې یو کس ورچا چوبلي وویشتو څه یې وویشتو لیکلي چې تلخ کلامي وشوه سره چې ته مندلي تلخ کلامي کې وجه سي پوهېږي نو هغه سخته خبره یې سره کړي هغې نه جګړه جوړي هغې نه مړي شوي هغې نه زخمیان شوي او په نرمه خبره باندې خلک مړي نه بخوي پخې که نه نو نرمې خبرې او سختې خبرې ډېر فرق دی سره په نرمه خبره کې ثواب هم د مشکلات هم حل کېږي دوستان ویم دي خبرې نرمه کړه خبره سخته نه کړه مو په جمع جرګو کې لیدلي کوم چې پوه خلک وي که نه ډېره ښکلې خبره کوي نرمه او کوم چې پوه جرګه بوزي کول ته هغه سخته خبره کړي ورته یې ښه پیش کوي چې نه ښه خبره یې کوله او چې کوم هغه شیطان جرګه بوز وي هغه سخته خبره ورته بیانوي چې داسې یو به داسې دی دا ډېر نقصان دا تنازعات جوړي مسایل جوړي مشکلات جوړي په 19مه سپاره کې یو آیت دی الله تبارک وتعالی د نیکو خلکو او پرهیزګاره خلکو صفتونه ذکر کوي نو زه یو صفت ته ذکر کوم الله فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دا ډېر عجیبه آیت دی الله تبارک وتعالی څه فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله تبارک وتعالی فرمایي چې د الله بندگان نیک او خو هغه دي چې دا صفتونه یو دوه صفتونه دا یو کې ذکر دي نورم شته یو دا الله فرمایي چې مو ښه بنده هغه دی چې په ځمکه ګرځي خو تکبر نه کوي چې تکبر کې نه وي الله فرمایي چې دا مې ښه بنده همدغه بنده مې چې تکبر کې نه وي او ښه بنده مې دی واذا خاطبهم الجاهلون کله چې د ناپوهه خلکو سره مخ کېږي جاهل سړي سره وایي جاهل سړی ګډې وډې ورته وي او سختې خبرې ورته کوي نو مو بنده سخت جواب نه ورکوي څه ورته وي سلاما چې الله دې ښه لره الله دې ښه کړه الله دې پوه کړه الله دې سلامت لره په بدله کې ښکلې خبره ورته کوي الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا مو ښه بنده دی جاهل الله راوړی لفظ جاهل ته څه مطلب تو یې سخته خبره کړي ځکه الله یې جاهل لفظ وروړي تو یې نرمه خبره نه یې کړي خو تو په بدله کې سلامتیا پې وي چې الله دې ښه لره نو الله فرمایي چې ته مې ښه بنده یې اوس دغه آیت کې درې خبرې زده کړو څو خبرې وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هغه بنده چې په ځمکه په عاجزۍ سره ګرځي یوه عاجزي شوه الله خپله نومه نه وروړي رحمان صفت یې وروړی دی دا دویمه خبره شوه او بل لفظ یې چې وروړی جاهلون او بل لفظ یې وروړی سلاما نو یوه خبره خو دا شوه چې کوم سړی نرمه خبره کوي که نه پکې عاجزي وي او چې چا کې عاجزي نه وي تکبر وي پکې که نه او نرمه خبره نه کوي سخته خبره ورکوي نو چې چا کې تکبر وي هغسې غټې غټې خبرې کوي چې چا کې عاجزي ای نه کوي او بل الله رحمان صفت وروړی الله خپله نومه نه وروړي رحمان یې وروړی رحمان مطلب دا چې الله داسې نرم دی په دنیا کې چې په کافرو او په مسلمانو یو شان در نرم دی نو دغه ایود د نرمې خبرې ولې عاجزۍ دی الله ځکه خپله نومه هم نه وروړي که حال صفت کې هم نه وروړي رحمان صفت کې وروړی رحیم یې هم نه وروړي رحیم خاص مهربانۍ ته ویلی شي دا ډېره عجیبه خبره الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما هغه بندګان چې په جواب کې سلامتیا ته وي و تو جهل خبره ورته کړي دا مې نیک بندګان دي دا مې ښه بندګان دي او بل ځای کې رسول الله تعالی دعوت اخلاق ښيي
ادعو الى سبيل ربك بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الله تبارک و تعالی رسول الله ته فرمایي چې کله ته دعوت او تبلیغ چلوي کنه په خپل طریقه دعوت چلاوه، په ښه طریقه دعوت چلاوه. او کته چا سره بحث مباحثه هم کوي، دلایل هم سره وي، تبادله دلایل هم سره کوي، وجادلهم بالتي هي احسن، په ښه طریقه بحث کوه، په ښه طریقه چیړ کوه. یعنی بحث مباحثه او تبادله دلایل هم په بهترینه طریقه کوه. نو تو مخالف چې کم دی او تو نه متاثر کیږي. نو ژبه نه یو ژبه په انسان ژبه د انسان په معاشره کې ټولو نه اهم کردار ادا کوي. چا چې ژبه نرمه وي او خبرې نرمې وي، دغه مشکلات حل کېږي، دغه مسایل حل کېږي، دغه نه الله رضا و دغه خصم را خو بدله ملويږي او دوستون ډېر وي. او چې ژبه سخته وي دغه پریشاني او مشکلات وي. الله یې موږ له توفیق وکړي چې موږ اخلاق ټیک شي. نن نهم محرم دی، نن چې نهم محرم دی، د جمعې ورځ ده، سبوی د خیولې ورځ ده، د هفتې ولسم محرم دی. دا سبوی ورځ چې کومه ده د هفتې چې لسم محرم دی، دغې ته د عاشورې ورځ ویلی شي، یعنی د محرم میاشتې لسم تاریخ. نو د عاشورې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې له راغی، یهودو روژه نیوه. نو نبی علیه السلام وفرمایي چې دا څنګه د خلکو روژه نیسي. بیا یهودو ورته وویل چې په دغه ورځ باندې د محرم په لسمه ورځ د عاشورې په ورځ موسی علیه السلام چې مونږ پیغمبر دی و هغه قوم بني اسرائیل الله فرعون نه بچ کړ، په سمندر یې پیره بوسل، فرعون یې غرق کړ. نو د الله شکریا مونږ ادا کوو، د عاشورې په ورځ روژه نیسو. نو نبی علیه السلام وفرمایل صحابو ته چې دغو نه خو موږ د موسی علیه السلام ډېر حقدار یو، ډېر ورته نږدې یو، ځکه چې دا خو موسی په عقیده هم نه پوهېدی، موږ موسی عقیده یې وایو. نو موږ ډېر حقدار یو چې موږ هم دا شکر یاد وکړو، د موسی نجات او بني اسرائیلو نجات موږ هم روژه نیسو. نو بیا نبی علیه السلام روژه نیوه د عاشورې محرم په لسم تاریخ و چې کله رمضان روژې نه وې فرض، دا روژه فرض وه. بیا چې رمضان روژې فرض شو، بیا مستحب پاتې شو یا سنت. بیا صحابه رسول الله ته وایي چې د الله رسوله دا خو یهود هم نیسي، موږ خو یهودو سره یو شاندوالی راغی، په عبادت کې مشابهت هم راغی. نو نبی علیه السلام ته وفرمایي چې که روان کله زه ژوندی وم، زه یوه بله ورځ روژه هم ورسره نیسم، دوې ونیسم، یهود یوه نیسي، موږ دوې نیسو، نو هغو شاندې ونه وو، هغو سره مشابهت نه. بیا رسول الله بل کله پاتې نه شو. اوس بعضې علما فرمایي چې یوه روژه نیول صرف په لسم محرم په عاشورې په ورځ مکروه دي، بعضې وایي چې نه مکروه نه دي، خو نیول دوې پکار دي. نو که څوک دوې نیسي، نو هفتې په ورځ لسم محرم د عاشوره ده، نو یوه د هفتې ورځ ونیسي، یوه د ورسره اتوار ونیسي. او که چا نن ورځ روژه نیولي په نهم محرم، نن د جمعې په ورځ هم ټیک ده، یوه سبوی ونیسي، نو دوې ویشي. او که چا داسې وکړو چې نن یې هم نیولي، سبوی یې ونیوه، بل سبوی یې ونیوه، دا ډېره بهتره ده. نو محرم سره او عاشورې سره یوه روژې مسله تړلې ده، او یوه دویمه مسله یې سره تړلې ده. حدیث شریف کې راځي چې په لسم محرم د عاشورې په ورځ باندې چا په خپلو بچو باندې صدقه وکړه او رزق فراخي یې پرې وکړه، خروب شیان یې ډېر راوړل ویله، نو ټول کول و د خرچه د کور فراخه وي، کمی و انشاءالله پرې نه ځي. صحابه وي چې په دا باندې موږ تجربې کړي دي. الله دا خبرو باندې موږ د عمل کولو توفیق وکړي. دعا وکړو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.